قوم نه ان شاء الله تعالی چې دا غوښتنه کوم چې ان شاء الله تعالی اوټ به ان شاء الله ملګری کیږي ځکه چې زمونږ خدمت د چا نه پټ نه دی کنه مې دې ته ضرورت شته کنه به دومره روزګار یم زما نوم قاضي ذیشان احمد دی او زما تعلق د یونین کونسل رشکای ویلیج کونسل نورانی سره دی د خپل محلي خلکو ته د خپل ویسي خلکو ته د علاقې خلکو ته څه پیغام ورکوي یا څه غوښتنه دي کوي او د وطن دوست پینل نه د عوامي نېشنل پارټۍ به مونږ الیکشن کوو او په دې جذبه باندې دې ته راوتیم چې دا د یو قوم خدمت کول دي خو تنظیمي خلک یو او د تنظیم پترو د پټۍ پترو د ملګرو په خواخه د بشرانو په اجازه باندې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتونکو دا وخت موجود یم ټیم شبقدر کې کوم ځای کې چې راروان کوم بلدیات انتخابات دي د هغې دپاره د دغې ټیم شبقدر نه د داخلي کوم کاغذات دي کوم فارمونه دي هغه د دغه ځای نه راغستل کېږي د دغه ځای نه ملاویږي کتونکو دا وخت موږ سره یو ملګری موجود دی هغو سره به خبرې کوو هغوی نه به پوښتو د ټولو نه مخکې راته خپل ځان تعریفي کوي زه کرامالشاه ملک د شهبازخان ګورون اوسېدونکی یم او قومي وطن پارټۍ سره مې تعلق دی کوم سیټ نه به تاسو میدان ته کوزیږئ یا د کوم سیټ نه به تاسو دا الیکشن لړاوئ موږ به د ویلیج کونسل میسانه به انشاءالله چې کوم د جغن سیټ ته ودرېږم او انشاءالله اوس کاغذونه زه راخلم به دوه درې ورځې بعد به انشاءالله جمع کوو هم د کلي او د علاقې د مفاد دپاره وتي او د کلي او د علاقې د مشاورت باندې انشاءالله ودرېږم زه او مخکې مې انشاءالله ما څه په 2013 الیکشن کې چې کوم دی خپل قوم چې کوم دی ډېره زیاته قرباني کړې ده خپل ګاډي استعمال کړي دي خپل مالي جاني امداد یې ما څه کړی دی انشاءالله زه بیا هم دا امید لرم چې انشاءالله تعالی دې پیغلې هم دغه ساله مالي جاني امداد به مرسته انشاءالله کوي زه یو خپل غریبي کورنۍ سره تعلق ساتم او زه په دې جذبه راوتی یم چې ځکه چې د علاقه کې چې کوم دی لوکل چې کوم مسایل دي هغه ډېر زیات ګمبیر دي چې هغه موږ په ترجیح بنیادونو باندې حل کړو موږ په دې جذبه راوتي چې د قوم خدمت وکړو مخکې هم کړی دی او انشاءالله تعالی اوس به انشاءالله قوم د خدمت په وجه باندې انشاءالله الیکشن ته ودرېږو نو که دا سیټ موږ انشاءالله تعالی وګټو کامیاب شو انشاءالله تعالی بیا هم خدمت کوو که هم بیا هم خدمت کوو دا راته ووایه ملک صاحب چې دا سیټ به تاسو وګټلی شئ انشاءالله زما خو پر امید دا دغه دی چې انشاءالله تعالی چې قوم حمایت موږ مخکې هم حاصلو او اوس هم راسه حاصل دی انشاءالله بیا به هم راسه حاصلي دا راته ووایه دغې خپل محلي خلکو ته د خپل ویسي خلکو ته د علاقې خلکو ته څه پیغام ورکوي یا څه غوښتنه دې کوي زه د خپل ویلیج کونسل میسا عوامو ته زه پر زور مطالبه دا کوم چې تاسو مخکې هم خل وکتل د 2015 کې بلدیاتي الیکشن وشو بیا شاته نه دي کتلي نه بیا جنازې راغلي دي نه کارونه خو بیخي موږ په علاقه د ویلیج کونسل کې اډو شوي نه دي کوم میسا ویلیج کونسل دی هغه بیخي چې کوم دی تقریبا 99% چې کوم دی کار نه دی شوی نو زه دا غوښتنه د خپل عوامو نه کوم د ویسي میسانه چې انشاءالله داسې سړي له ورکړه چې هغه کې تاسو یو کوالټي او صلاحیت پکې نه چې او دا کار کولی شي دا د حکومت د کار وړلی شي دا مخکې زموږ اواز رسولی شي که تاسو داسې خلکو له وټ ورکړئ چې هغه ستاسو په خپل هغه خبره نشي کولی نو مخکې به چې کوم هغه څنګه به ستاسو اواز اوچت کړي څنګه به تاسو کار وکړي نو زه دا مهرباني زه د ټول قوم نه انشاءالله تعالی چې دا غوښتنه کوم چې انشاءالله تعالی اوټ به انشاءالله ملګری کیږي ځکه چې زموږ خدمت د چا نه پټ څه پوښیدا نه دی ټول انشاءالله علاقې ته معلوم دی چې په هر موړ کې په هر ټیم باندې موږ خدمت کړی دی زما نوم قاضي ذیشان احمد دی او زما تعلق د یونین کونسل رشکای ویلیج کونسل نورانی سره دی راغلی د راروان بلدیاتي چې کوم انتخابات دي هغې کې حصې اخیستو دپاره راغلي فارمونه هم راواغېستل او انشاءالله اراده مو کړې ده او د خپل چې زموږ د یونین کونسل رشکای کوم چې ویلیج کونسل نورانی دي د هغې زما د کلي زما د علاقې ډېر عزتمند مشران دي ډېر معزز مشران دي او د هغوی نه دا تمه لرو چې انشاءالله موږ سره په دې الیکشن کې حصه اخلي او موږ به ښه په بھرپور طریقې سره کامیاب قاضي ذیشان دا راته وایي د کومې ډلې د طرفه به ودرېږي په تحصیل سطح باندې چې کوم دی موږ خو د قومي وطن پارټۍ سره یو او هغوی سپورټ کوو
او زمونږ چې کوم د ویلیج کونسل حصه ده هغه مونږه اوس فارمونه راغستي دي او هغه به مونږ د کلي چې کوم مشران دي هغوی په مشاورت سره به کوو او یا به انشاءالله کې دا خاصم آزاد طریقې سره کیږي خو بیا به د هغې نه پس به مونږ مشوره کوو چې مونږ د کومې ډلې سره یو ځای شو. او څومره پورې یقین دی چې ته به دې سیټ کې کامیاب کړې؟ انشاءالله چې زما د کلي کوم مشران دي د قام کوم مشران دي د هغوی د مرستې سره چې د هغوی مرسته را سره وي دعاګانې را سره وي نو انشاءالله 100% زموږ دا یقین دی چې موږ کامیابي ترلاسه کولی شو. هغه مسایل کوم چې عوامي نمایندګانو یا خو شاته دي او یا دوی شاته کړي دي هغه د حل کولو لپاره تاسو څه پلان شته حل وکړئ شي؟ ان شاء الله موږ سره پلان شته او زمونږ ځان کې دونه جذبه دونه زمونږ په ځان باندې یقین دی چې ان شاء الله د علاقې خلکو په موږ باندې اعتماد وکړو نو زمونږ به بھرپور دا کوششونه وي چې هغه مسایل ان شاء الله زید نه نو 80-70% هغه موږ ان شاء الله حل کولی شو. عوامو ته څه پیغام یا څه غوښتنه کې بس خپل علاقې چې زما د علاقې کم مشران دي کم زما سپینګری دي کم نوجوانان دي هغوی ته درخواست کوم چې راپاسې د خپل حق دپاره او ستاسو چې کوم حق دی هغه تر نن تاسو ته نه دی میلاو شوی زموږ سات راکوئ موږ کامیاب کوئ انشاءالله دا زموږ تاسو سره وعده دی چې موږ به تاسو نه یو ځای کې وروسته کېږو. کتونکو دا وخت موږ سره یو بل مشروم موجود دی هغو سره خبرې کوو د ټولو نه مخکې راته خپل ځان تعریفي کا. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جانس خان دی زه د عوامي نېشنل پارټۍ طبقتوزو صدر یم او دې وخت کې زه د جرنل الیکشن د فعام اخیستلو لپاره راغلی یم دلته کې. څه دی خیال دی راروان الیکشن به وګټلی شي یا نه؟ انشاءالله که خیر کوم دغه چې دي صورتحال ستاسو وړاندې دی د دې تر مخه هم که لکه بیا بل څوک څه کوي نو هغه ډېر زیاتې کوي. او بل راته ده ووایه چې همداسې ځان له راخوښه شوي که نه کلي کې دي خپلو خپلوانو یارانو دوستانو سره محلې والا سره علاقې والا سره څه مشوره کړې که نه؟ مونږ خو تنظیمي خلک یو او د تنظیم پترو د پټۍ پترو د ملګرو په خواخه د مشرانو په اجازه او مونږ یو کار کوو نو داسې ځان له مونږ را منډه نه راوالئ. بله که کامیاب شولې انشاءالله نو دا راته ووایي چې کومه مسایل دي خاص کر دا واړه چې هغه یا خو دغه کوم نمایندګانو دي هغوی شاته کړي دي او یا دې هیر دي شاته دي څه وایي د دغې د حل کېدو دپاره تاسو څه پلان شته؟ مونږ خو دا تاسو چې کوم مسایل عوامي دي مونږ عوامي خلک یو په عوامو کې یو که هغه د غریبې طبقې سره تعلق ساتو نو مسایل مونږ ته معلوم دي دغه خلک چې کوم دا راغلي نو دغه میډل کلاس یا بره د هغې نه هغه خلک دغه شو نو هغوی ته د غریبو د مسایلو څه پته نه لګي. مونږ په غربت کې لوی شو مونږ ته چې د کومو مسلو پته را مونږ ټول عمر همغه لیدلي د هغې د حل کولو مو همداسې هم کوشش کړی دی بیا به هم کوو مونږ سره پلان هم شته. زما نوم واصف خان دی او کتوزو سره تعلق لرم کتوزو بالا سره هغې لپاره مې جرنل تقاضونه جمع کړل او مخکې به ګورو خپل بس کمپین د کومې ډلې نه به ودرېږي کومې ډلې سره دا NP ده دا ډلې NP ده بل راته ده ووایه چې دې میدان ته دې په کوم نیت باندې راودانګل او د الیکشن لړاوې؟ یاره جی دې میدان ته خو زموږ په دې نیت رالم چې لکه مخکې ډېر خلک ولاړ دي فنډونه راشي هر څه وکړي خو لکه لکه کسان متاثره نه شي دی هغه هر څه ضایع بوځي. بعضې داسې کسان د تېر الیکشن کې زموږ داسې ناظم راغلو چې هغه نه فنډونه یو بل والي دي لکه نااهل و لکه په اګا بیګانو یو بل دلته به ډېری کې د نورو ناظمانو ماظمانو فنډونه اخوا دېخوا کړ او په هېڅ هم نو زه وایم چې داسې کسان ودرېږي رامخکې شي زه داسې نور داسې تکړه کسان رامخکې شي چې د عوامو خدمت وکړي. دا وخت موږ سره یو بل مشروم موجود دی هغو سره خبرې کوو او ټولو نه مخکې راته خپل ځان تعریفي کوي. امجد خان کتوزی ایډیشنل جنرل سیکرټري عوامي نېشنل پارټي تحصیل شبقدر او زه د خپلو ملګرو سره راغلی یم او د وطن دوست پینل نه د عوامي نېشنل پارټۍ به مونږ الیکشن کوو او د هغوی ډاډګیرنې دپاره او د هغوی د فارم د غشتو لپاره د هغوی د پویولو لپاره دلته موجود یم. امجد خان کوم تاسو چې د خپل ټیم میدان ته راکوز کړی دی جنګوی یې الیکشن لړاوی یې په کوم نیت باندې م راکوز کړی دا مونږ په دې نیت راکوز کړي دي د خدمت په جذبې سره او
د بده مرغه لکه داسې حادثاتي خلک راشي په الیکشن کې چې هغوی لکه مطلب دا سیاسي سوچ بوج ني نو چې سیاسي سوچ دي ني سیاسي فکر دي ني او په سیاست نه پوهېږي نو کم از کم لکه ته دا یو معاشرې مشري نشي کولی نو د دې لپاره ضروري ده چې موږ داسې یو ټیم راکوز کړی دی چې هغه زمونږ د ولس د یونین توزیع د ولس د تحصیل شبقدر د ولس خدمت وکړي او ریلیف ورکړي عوامو ته انشاءالله لکه زه پر امید یم چې موږ به کافي کامیابي حاصلو د هغې وجه دا ده چې د موجوده حکومت په ملک کې ګراني بېروزګاري او بدامني دې حد ته رسولې ده چې لکه مطلب دا چې خلک ته مایوسه دي انشاءالله اوټ به ومین پیله ورکوي معلوم رحمت شاه دی د کوټک تر نو اوسېدونکی یم سابقا ناظم پاتې شوی یم او په دې جذبه باندې دې ته راوتي یم چې دا د یو قوم خدمت کول د قوم د الله تعالی رضا دپاره راوتي او نن د بلدیاتي فارمونو د تقسیم ورځ ده خلک راغلي دي فارمونه په ډېر ښه طریقې سره تقسیم شو او تقسیمیږي ښه پایا په عزت کې کار روان دی صحیح او هر موږ ټولو له دا پکار دي چې دا اسلامي جذبه او قومي جذبه باندې د میدان ته راشو او د دې خلکو خدمت په ښه طریقې سره وکړو زما تعلق پی ټی آی سره دی راته وایي د کم سیټ دپاره ولاړې او د کم یوسي نه به ودرېږي د جرنل د رشکای میکل او څه دې خیال دی دا الیکشن به وګټي الیکشن خو زه دا وایم که نه چې دا خو به لا زمونږ یوسي رشکای او که څوک دا کم د دې کلو لنډ لنډ خلک دی که دوی نور هم څه کار غواړي راځي دي ماله دې راځي چې کېږي که نه کېږي او چې کله پاس شي کوم دا واړه واړه مسایل دي د محلو په سطح باندې علاقې په سطح باندې آیا دغې دپاره تاسو څه پلان شته دغه به حل کړی شي دا سچ ویم هلته بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله دا به په دې ټول پاکستان کې را خبره ګرځي که نه مې دې ته ضرورت شته که نه به دومره اوزګار یم خو د دې امپي د عارف احمد زی د طرفه د چې دا کوم خدمت کړی د خاطر ودرېږم د عوامو لپاره